د هغې سره سره چې کوم دی نو پیرالل بیا یو څیز ورسره ډېر انتهایي ضرورت دی چې یو طرف ته موږ په ایجوکیشن باندې کار وکړو یو ټیک ټاک ماشوم جوړ کړو یو سټوډنټ جوړ کړو او د هغې سره چې کوم دی نو بیا ملکي دفاع لکه اوس زما مدنیات که فرض کا زما دا سټوډنټ رامخکې شو دا ټیچر تیار کو او دې چې کوم دی نو بیا د خپل خدمت کوي نو د هغې دپاره چې کوم دی نو هغه مدنیات چې دی نو د هر چا په سترګو کې نن تاسو وګورئ چې کوم جنګ روان دی په څه باندې خو په وسایلو باندې که نه بل خو نشته که نه نو د وسایلو د تحفظ دپاره چې کوم دی نو بیا د یو مضبوط فوج ډېر اهم ضرورت دی او اوسنی فوج چې کوم دی کوم آرمي ده هغه موږ له سپورټ کول پکار دي او دا بچي چې کوم دي ذهني طور تیارول پکار دي تاسو به د دې ملک خدمت کوئ تاسو چې مخکې ځئ تاسو نه به ډاکټر جوړېږي تاسو نه به انجینیر جوړېږي تاسو نه به چې کوم دی نو آرمي آفیسر جوړېږي هله به چې کوم دی نو زمونږ د دې ملک چې کومه دفاع ده هغه ناقابل تصویر کېږي ډیره زیاته مننه نفیس الله صاحب ګران کتونکو موږ سره صحافي په یو دغه تقریب کې موجود دی او بیا به زو د بل مشر طرف ته څه ګورئ څه وینئ ډېر مننه علم خان شیرپور صاحب یقینا که موږ وګورو کله چې پرایویټ ایجوکیشن راغلی دی نو هغه په خیبر پښتونخوا کې د ملا د تیر حیثیت چې دی نو هغه اختیار کړی دی او په تیره کې زه په تنګي کې ویم چې تنګي کې کوالټي اف ایجوکیشن چې نو هغه ډېر زیات کمی و خو کله چې د ایجوکیټرز راغې نو دا خپل هم ځان له یو برانډ دی او الحمدلله تنګي کې دغه هغې سره سره د ایجوکیټر برانډ سره سره نوم سره تنګي مالکان چې کوم دي ته ملوي شو نو هغه بادشاهان صاحبان دي تاسو وګورئ کومه د کاڼي ګردې هغه کومه دوی چې ورکوي فی سبیل الله نو هغه هم د دوی دغه فیملي ورکوي زاهد حسین باچا چې دی همدغه کورنۍ نه دی مذهبي کورنۍ سره تعلق دی نو زه به تاسو ته د دوی دا خبر وکړم چې یو اداره چې کامیابیږي نو هغې کې د مالک چې دی نو ډېر زیات یو رول وي که موږ سجاد صاحب وګورو که موږ نفیس الله صاحب وګورو نو هغه پروفیشنل دي هغوی ته پته لګي چې موږ به دلته کې ټیک ده خپل یو جایز ګټه به هم کوو اداره به هم چلو خو علاقې له به هم چې دی نو موږ تعلیم ورکوو تعلیم چې دی نو هغه رڼا ده تیارې ختمول دي نو په دې وجه چې زه دا کوشش وکړم چې د نن د ایجوکیټرز دا کم څلورم کال چې دی موږ ته هغه ورځ یاده ده کله چې موږ زاهد حسین باچا صاحب په دغه سکول کې کینولو او لا یو اډمیشن هم پکې نو شوی او موږ یې کینولو او موږ ترې دغه مشوره کوله نو موږ همدغه ورته وویل چې باچا صاحب تاسو لا یو برانډ را روان دی خو دا برانډ چې کوم دی په خپله ځان دغه کوي مخکې وبوځي خو تاسو به داسې کوئ چې دا علاقه چې ده نو وروستو پاتې ده پسمانده علاقه ده نو کوشش وکړئ چې د دې فایده چې کوم دی نو عوامو ته ورسي تنګي کوالټي په ایجوکیشن نو دوی داسې چلو کو موږ د ایجوکیټرز وګورو نور ښارونو کې نو هلته 15,000 شپږ زره روپۍ فیس دی دوی چې کوم دی نو 400 او 500 شپږ سوه روپو چې دی نو دغه فیس راوسته او شکر الحمدلله په هغې کې دا کریډټ چې دی نو تنګي صحافیانو ته په خصوصي توګه تنګي نیوز ته دي چې دا آیډیا موږ هغوی له واچوله په دې کې بل هم ورسره ووایي چې د ایجوکیټرز چې دی نو دغه مذهبي تعلیم چې دی نو دغه کې نه ښودلی کېږي بلکې د کم دغه ښودلی کېږي خو موږ ورته وایو چې تاسو به د علاقې دغه ته ګورئ چې دلته کې د مذهب او د پښتو روایت برقرار وي نو دلته کې بیا دوی د اسلامیات باقاعده چې دی نو کلاسونه شروع کړل دلته چې دی نو یو فیمیل چې دی نو هغه قاریه چې کومه ده نو هغې وله دغه کړه هایر کړه نو الحمدلله تنګي چې کوم دی نو موږ اوس ویلی شو چې کوالټي په ایجوکیشن کې چې دی نو تنګي هم مخ په وړاندې روان یو بل تپوس کوم که سکولونو دننه نظریې ورکړي کتابه کتلي وي جوړېږي ماضي کې داسې ډېرې غلطۍ وشولې چې د استاز نه وشولې اوس څه وینې دلته یاره دا چې د استاز نه سره د مینه د خپل ادارې سره ګوره جي دا خو لازم ملزوم دی چې پاکستان کې ژوند کوي او که هر قسمه هر ملک کې کم شهریان وي وګړي وي نو هغه به خامخا د خپل ادارو سره مینه لري هغه محب وطني لري وطن سره به لري او بیا په تېره طریقه که موږ فورسز وګورو موږ زه به دې ووایم چې دې وخت کې خدای پاک چې دی نو پاکستان باندې یو داسې رحم کړی دی چې یو داسې نظام راغلی و په پاکستان کې د تیرو 4.5 کالو که موږ وګورو پاکستان تحریک انصاف په یاد کړمه چې هغوی ملک داسې حالاتو ته رسولی چې ملک ډېر عنقریب و چې دا به خرڅېده د دې اټم بم به د دې خرڅېده او موږ به چې دی نو داسې خلکو ته په حواله کېدو د پیسو دپاره چې زموږ ملک هر څه په دو باندې لګېد دا یو پلان جوړ شوی دا ماهرین وایي دا تاسو وګورئ په دې باندې خو بیا چې کله سید عاصم منیر کوم چې د موږ فیلډ مارشل دی هغه خدای پاک چې دی نو د پاکستان او د پاکستان د خلکو دپاره یو داسې پارښته ټایپ کس رالیږي چې زه هغه تاسو ته ویلی نه شم چې هغه راځي او بیا ورسره داسې قیادت راخلي چې هغه موږ
میا نواز شریف وګورو آصف علي زرداري وګورو یا داسې مولانا فضل الرحمن صاحب وګورو هغه داسې سیاستدانان دي چې هغوی ټیک ده په سیاستدانانو باندې خلک تنقید کوي خو هغوی په دور کې همیشه دپاره د پاکستان د ترقۍ دپاره هم سوچونه شوي دي نو دغه بیا یو ټیم جوړیږي چې هغې کې فیلډ مارشل صاحب هم وي هغې کې میا نواز شریف او شهباز شریف صاحب شو یا زرداري شو زموږ صدر صاحب شو دا یو ټیم جوړیږي او بیا پاکستان د دغه چنګل نه آزادول دا ډېره دغه خبره ده ګرانه خبره وه چې په دې کې عالمي قوتونه مو زموږ اټم بم هم چې د بل طرف ته روان و صدارتي دلته کې یو نظام را روان و چې دغه کې چې کوم دی نو د عمران خان دپاره چې دی نو کم از کم د 13 کالو دپاره به هغه چې دی نو صدارت په هغه ته میلاوېده او بیا چې دی دغه خلکو په فوج کې دننه چې دی نو خپل تفریقې جوړې کړې وې او فریق پکې جوړ شي و پکې څه پکې د سټیټ خلاف و څه پکې د عمران خان په حق کې و نو دغه حوالې سره چې دی بیا خلک راځي او بیا د فیلډ مارشل سید اسیم منیر صاحب په قیادت کې راځي ملک ترقي کوي نو یقینا چې دا یو غټه ښېګړه ده او د الله پاک مهرباني ده چې موږ باندې خدای وکړه. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو سجاد علي تورانزی انفارمیشن سیکرټري ورور نن تاسو دغه فنکشن وکړه تاسو وایئ. بالکل موږ راغلي وو د زاهد باچا موږ ډېر زیات شکرګزار یو ایجوکیټر سکول تنګي نن 4th اینوال ډے وه په هغې کې زمونږ د پین چې څومره ضلعي کیبنټ دی د نفیس الله خان صاحب په قیادت کې مونږ ته دعوت راکړی شو مونږ چې دلته راغلو مونږ دلته د وړو کم لایو پرفارمنس وکتل نو هغه یقینا چې قابل تعریف دي ډېر زیات په ډېر کم وخت کې دوی ته ډېر زیات تعداد راغلی دی او د زنګي خلکو په ډېر زیات اعتماد کړی دی او څنګه چې تاسو ووایئ چې یاره د دې چې کم سربراه دی اونر دی زاهد باچا د هغه ځان له دلته یو بیک ګراوند دی فیملی بیک ګراوند ډېر سټرانګ دی مذهبي کورنۍ سره تعلق دی نو یقینا موږ ډېر زیات خوشحاله شو او د هغې شکریه هم ادا کوم. تنګي کې باندې خو ستاسو ډېر نظر دی نو څه ګورئ چې دې سره به تعلیمي پرمختګ څومره بالکل د ایجوکیټر غوندې تعلیمي ادارې خو دلته ډېرې دي خو ایجوکیټر سکول چې دلته راغی او دلته دوی د خپل سیټ اپ سټارټ کړو نو دا به د تعلیم په مد کې په تنګي کې ډېر زیات چینجز راولي هغه تاسو په خپله مو لیدل چې دلته د والدینو کم اعتماد او د ماشومانو کم پرفارمنس و نو هغه د چا نه پټ نو هغې ډېر قابل تعریف دي. ډېره مننه.